د حروف جوازمو اجرا ته راغلو چې دا 25 لمبر اجرا ده. په دغه اجرا کې چې ام ته فکر ورته وکې دلته څلور خبرې کیږي. اوله خبره، دویمه خبره، دریمه او څلورمه خبره. د اولې خبرې ته چې راسو په اولې خبرې کې چې شي راشي، اوله خبرې کې راته وایي د حروف جوازمو تعین وکړه. د حروف جوازمو تعین اخو داسې کیږي، دا خو اسانه کار دی چې د حروف جوازمو د مجموعه څخه یو ځای که حرف جازم وو نو دا حرف جازم دی، که نسو پیدا نو حرف جازم نسته، نو دا خو اسانه کار دی. لکه په دغسې جمله کې چې زه اوس وایم لم یلد ولم یولد، لم هغه د حرف جازم سته، لم یولد هغه د لم جازم سته، یا لم یکن له کفوا احد داسې یو جمله وایم، یا داسې جمله وایم لا تحزن ان الله معنا، یا داسې هم لا تتکلم، یعنی لا تتکلم فی خلال السبق. تاسې دواړه خبرې مه کوئ په مابینځ کې د سبقه. اوس ګوري لا تتکلم هغه د لا راغلی دی ناهیه اخوا د پیدا سنو، نو دا اوله خبره. په اوله خبره کې اول شخص، او په اوله خبره کې دویم شخص چې دی د حروف دغه تعین د عمل د حروف جوازم هغه څنګه دی؟ داسې حرف جازم چې راغلی ورته وګوره مه کوه، حرف جازم چې راغلی ورته وګوره چې هغه د دم مدخول چې دی هغه مبني دی که معرب. که مدخول مبنی و نو عمل محلی فاسانه کار. که مدخول معرب و پیدا که د فعل مضارع په اقسام، که اول قسم و علامه دا ده چې حرکت غورځي، عمل دا ده چې حرکت غورځي. که دویم قسم و یا دریم قسم و علامه دا ده چې لام کلمه غورځي. که څلورم و نون غورځي، یعنی د کار د غورځېدو سره دی، د غورځېدو سره کار. عباره که اول قسم و حرکت غورځي، که دویم یا دریم قسم و لام غورځي کلمه ګرده، او که اخرنی څلورم قسم و نون ګر سره غورځي، کار د غورځېدو سره دی. دا د عمل طریقه را بسو دویمې خبرې ته. دا خو سا خبرې دي. یو فعل لره جزم ورکوي که دوه فعلو لره، دا خو اسانه دی. که اینو دوه فعلو لره یې ورکوي، او که هغه نور او که هغه نور و د این ما سوا هغه و یو فعل ته دا جزم ورکوي، داسې به ووایو. سیسو خدای یوه خبره کوو په دې کې دغه یو چې لما دی که چیرې تر ده وروسته متصل فعل ماضي راغلی وه، په دغه صورت کې بیا دی دوه فعلو ته دی جزم ورکوي، نو جزم بیا یا که مدخول مبني و نو جزم محلا دی، که معرب و نو خو جزم باره بیا لفظا دی. خو هغه طریقه دی چې مخکې مو بیان کړه. نو خلاصه دا این چې دی دوه جملو لره جزم ورکوي، او لما لام د امر لا د نهي د اصلور هغه یو فعل لره جزم ورکوي. خو په دا اصلور کې لما چې کله تر ده وروسته فعل راسي ماضي متضمن معنا لره د شرط سي، بیا هم دوه جملو لره چې ورکوي جزم ورکوي. دا خو د جزم خبره سوله، دا مساده. راځو درېیمې خبرې ته. د پای جزائیه د ځایو اجرا ده. د پای جزائیه راوړل چې دی دا په ډېرو ځایونو کې واجب دي، خو په نحو میر کې څلور ذکر سوي دي، بس د دغو څلورو اجرا موږ کوو، هغه نور پرېږدو. که د چا اطلاع غواړي چې ښه اطلاع راولي نو اشد د نفعې په هغه کې د پای جزائیه په بیان کې مطالعه کې کیدای شي ښه درک به راسي ورته. نو که چیرې په دغو څلورو ځایونو کې یو ځای و بس د پای جزائیه راوړل لازمي دي. که په دغو څلورو ځایونو کې نه و داسې مه وایه چې هلته پای جزائیه نشته، کیدای شي هلته به هم لازمي په هغه ځای زه کار نه لرم، زه د دغو څلورو ځایو سره جوړېږم. که په دا څلورو کې یو ځای راغلی و بس دا دغه دپاره راوړل لازمي دي، یا امر وي یا نهي وي او یا دعا وي او یا اسمیه. دا څلور ځایونه و. دا خو مساوي. راځم څلورمې خبرې ته
د سلرمي خبرې دوه شاخه لري یوې د این شرطیه د قواعد اجرا ده هغه په دابل مخ کې مطالعه ام سمت بل د قواعد ترکیب کول دي د قواعد ترکیب کول اوس نو لاندې لیکل شوی دي وای د کلمې د شرط وروسته متصل چې جمله فعلیه خبریه راسي هغه جملې ته شرط وای او جزاء وروسته تر فعل شرط یا مخکې د کلمې د شرط راځي یپلا به دغه دوام شاخ پرېږدم را بسم اول شاخ ته د این شرطیه د قواعد اجرا ته یپلا به د مخکنی خبرو اجرا په یو جمله کې وکم یا په دوه کې ابره بنو د این شرطیه د قواعد اجرا ته پس راس تاسو ویناسته نقشه و ما دغه جمله ورته ګورې دلته اوله دا جمله وایو لا تحزن ان الله معنا دا یو جمله ده اوس په دغه جمله کې حرف جازم راوشه کم یو دلته حرف جازم لفظ لا تعین اوس عمل یې اوس لفظي دی که محلي دی یا عمل یې لفظي دی ځکه دا مدخول چې دی هغه مورد فعل دی علامه د جزم یې چی هغه د لام کلمه حذف ته حرکت دی ولی حرکت د لام کلمه علامه د جزم سول ځکه دا فعل مضارع په اقسامو کې اول قسم صحیح ته د ضمیر مرفوع متصل بارز څخه خالی ده صحیح سو اپسې دویمه خبرې ته ورزم دغه لن چې دی یو دغه لا چې ناحیه په نامه دی دا یو فعل را جزم ورکی کدوه یا دا یو فعل را جزم ورکی هغه ان ودوه فعل ته جزم ورکی اپسې د بل دریمه خبرې ته رااله د پای جزائیه دغه چې د دریمه خبره په لا کې نسته دریمه خبره یوازې په این شرطیه کې ده یا په هغه لما کې ده چې متضمن معنا لري د شرط یعنی په لام امریه کې نسته دریمه خبره په لا ناحیه کې نسته په لم کې نسته هغه لما چې متضمن معنا لري د شرط نه په هغه کې نسته دریمه خبره نسته په دازه کې اخو یوازې تر اینه پر اړه لري یا هغه لما چې متضمن معنا لري د شرط دا هم نسته رازو سلرمي خبرې ته د این شرطیه د قواعد اجرا اخو په لا کې نسته اخو په این کې نو اغسته دام نسته اخکار خلاص یو مثال بل لیکم بارونه بیا تزم لينفق ذو ساعه من ساعته په دازه کې حرف جازم څوک دی دلته حرف جازم دا لام دی په هغه حرف جازم کې کم سن میږي لام امریه نمیږي او دغه چې دی په عمل وسره کم دی عمل لفظان دی ځکه دا د مدخول چې دی هغه معرب دی علامه د جزم چې شده هغه د لام کلمې د حرکت غرزول دي ولې د لام کلمې حذف د حرکت غرزول علامه ځکه دا د فعل مضارع په اقسامو کې اول قسم دی اشه پر یو فعل باندې داخليږي که پر دوه یا پر یو فعل باندې داخليږي اشه پای جزائیه خبره څنګه هغه دلته نه ویل کېږي هغه په لفظ ان کې ویل کېږي د ان شرطیه د قواعد خبره څنګه هغه دلته نه ویل کېږي هغه په لفظ ان کې ویل کېږي د قواعد اجرا څنګه هغه هم په لفظ ان کې ویل کېږي اگر د په ان کې ویل کېږي سیسو دلته بلا یو بل خبره د سلرم سره مرګري کې د حروف جوازم د جملې ترکیب دا به مسره مرګري کې د حروف جوازم د جملې ترکیب انو ترکیب به راته وکي د دغلی ينفق وای لام امریه جازمه ينفق فعل مضارع صحیح د ضمیر مرفوع متصل بارز خالی مجزوم لفظان دا فعل معلوم ذو مضاف اضافه معنوي سره ساعت مفرد منصرف صحیح مجرور لفظان په اعراب بالحرکت سره دا مضاف الیه د پاره د مضاف سره د خپل مضاف الیه اسماء سته مکبره مضاف غیر یا المتکلم ته لفظان مرفوع په اعراب بالحرف سره دا فاعل مظهر د پاره د ينفق فعل من جار ساعت مضاف اضافه معنوي سره هي ضمیر محلا مجرور مضاف الیه د پاره د مضاف سره د خپل مضاف الیه مفرد منصرف صحیح مجرور لفظان په اعراب بالحرکت سره مجرور د پاره د جار چې من دی من جار سره د خپل مجرور محلا منصوب ظرف لغوه د پاره د ينفق فعل سره د خپل فاعل او سره د خپل ظرف لغوه جمله فعلیه انشائیه امریه دا دریم مثال یو مثال ذکر کو برابر دغه ان شرطیه قواعد په سره رواني کو ان تنصروا الله ينصركم دلته حرف جازم څوک دی دلته حرف جازم لفظ ان دی سنمیږي دا ان شرطیه نمیږي او د مدخول کې چې دی د عمل اوس لفظي دی که محلي یا عمل محلي دی ځکه د مدخول چې دی هغه معرب فعل دی یو تنصروا دی عمل سره کم دی عمل په اول فعل کې چې تنصروا دی دلته لفظان به بیا وکم د سره د عمل لفظي دی که محلي یا د عمل لفظي دی ځکه مدخول چې دی هغه معرب فعلونه دي او
دغه چې دی علامه د جزم چې شد په د اول پیل کې په د اول پیل کې علامه د جزم د نون رابع حذف دی. په دوام پیل کې هغه د لام کلمې د حرکت حذف دی. دلته چې په دوو پیلو کې خبره را سره وکړلای چې په اول پیل کې علامه د جزم چې شد په دوام کې چې شد په اغه نور حروف جازمو کې به د یو پیل کې مجلس را سره کاوه دا ولي دلته هغه نور حروف جازمه چې هغه پر یو پیل باندې داخليږي نو یو پیل ته جزم ورکوي او ان چې بیا دی هغه پر دوه پیلو باندې داخليږي نو دوه پیلو ته جزم هغه و دوه ته ورکی او اوس نو هم دا جزم پس دلته چې ورته وګوره اوس علامت جزم په دغه اول پیل کې چی شي حذف تنون رابع دی. ولې علامت جزم حذف د نون رابع سو ځکه دا اول پیل چې دی دا د پیل مضارع په اقسامو کې اول څلورم قسم دی. څلورم قسم په حالت کې د جزم د نون غرزول په دوام پیل کې علامه د جزم سسو هغه د لام کلمې حرکت نو دا ځکه د لام کلمې حرکت حذف سو چې دا د پیل مضارع په اقسامو کې اول قسم دی. انورا بسو ودیته چې د پر یو پیل داخليږي که پر دوه یا دا پر دوه پیلو داخليږي. عرب سو د پای جزائیه د زایو اجرا په اغه سلور زایونو کې یو ځای ستا یا دا په هغه ځایو کې نسته یو ځای نسته. رب سو د ان شرطیه د قواعد اجرا ته ګوري طریقه داسې ده ته راولار سدلته دغه تاریخ دا تور خط وایه برمات وایه چې دا قاعده یا جاری ده یا نه اوغه د زمایر اجرا په مفیات اغه د زمایر اجرا د زمایر اجرا چې پسنګ د قواعد اجرا چې ما درته کول دلته ماغه سي اوله قاعده ویل دغه تور خط کې چې کم توري نوشته دي دا ویل کیږي وروسته فیصله کیږي چې دغه قاعده یا جاری ده په دازه کې یا نه. مثلا ګوري زوم اوله قاعده اختصاص تر مطلقي جملې شرطیه پرې لري سمانه هر چیرې چې جملې شرطیه راغلي بس دغه اوله قاعده سته. اوله قاعده خلاصه ده چې اول جملې ته به پیل شرط وای دویمه ته به جزا وای. راته وای پیسه اوله قاعده اختصاص در مطلقي جملې شرطیه پورې لري دا قاعده جاری شوی ده ځکه دا هم جملې شرطیه ده په ان تنصر الله ينصركم په دا جمله کې. دومه قاعده دوه شاخه لري اول شاخه اختصاص تر هغه جملې شرطیه پورې لري چې شرط او جزاء دواړه فعل مضارع دلته دا اول شاخه جاری شوی دي ځکه شرط او جزاء دواړه فعل مضارع ده. ګوري دومه قاعده خلاصه دا وای ولکه داستا د ان شرطیه فعل شرط او جزاء دواړه فعل مضارع وای جزم ور کول واجب دي د اشاخو کنو او دوم شاخه داو کچيري د غستا د غستا په شرط او جزاء کې دا شرط یوازې فعل مضارع ګوره دا دوام شاخ دی شرط یوازې فعل مضارع نو بیا جزم ورکول چې واجب دي نو دوه شاخه پیدا کړ کنه یو شاخ داسو چې شرط او جزاء دواړه فعل مضارع بل شرط داو چې یوازې شرط فعل مضارع عدل ته جزم ورکول واجب نو خود مې دلته ولیکل اول د دویمه قاعده اول شخص اختصاص تر هغه جملې شرطیه پرې لري چې شرط او جزاء دواړه فعل مضارع دلته دغه اول شاخ دی کنه تنصرم فعل مضارع دی ینصرم دی. دوام شاخ اختصاص تر هغه جملې شرطیه پرې لري چې شرط یې یوازې فعل مضارع دا شخص ته دلته شرط یوازې فعل مضارع نه ده خو جزاء هم فعل مضارع ده ګوري دا شاخ نو سپیدا درېمه قاعده تر عالم درېمه قاعده اول شاخ اختصاص تر هغه جملې شرطیه پورې لري چې شرط یې فعل ماضي جزاء یې فعل مضارع وي دلته دا شاخ نه دی جاری شوی ځکه دلته شرط او جزاء دواړه فعل مضارع ګوري موږ حالت ویلو په درېمه قاعده کې شرط فعل ماضي او جزاء فعل مضارع و این شرطیه دغه شرط فعل ماضي جزاء فعل مضارع په دا فعل مضارع کې جزم ورکول جائز دا یو شاخ. دوام شاخ داسې جوړیږي کې شرط فعل جائز و جزاء فعل مضارع و دلته جزم ورکول په فعل مضارع کې درشي الته دی جائز د فعل مضارع قید ملي کړي. اوس ګوري دلته اول شاخ ستا کنس یا اول شاخ دلته نه ځکه دلته چې دا شرط چې دی هغه فعل جائز غواړي دلته فعل جائز نه دی دا مضارع ده نه اول شاخ ستا نه دوام شاخ ستا په اول شاخ کې دا وایي چې شرط به فعل ماضي دلته مضارع ده په دوام شاخ کې دا وایي چې شرط به فعل جائز دی دلته مضارع ده یو شاخ لانه راځي کې داسې سرم په خلاصوي نو وایي پسې سلرمه قاعده اختصاص تر هغه جملې شرطیه پورې لري چې شرط او جزاء دواړه فعل ماضي وي دلته دا نه جاری شوی ځکه دلته شرط او جزاء فعل مضارع دي ماضي نه دي. او پنځمه قاعده اختصاص تر مطلقي جملې شرطیه پورې لري البته فعل مضارع کې دائما استقبال پیدا کوي او په ماضي کې په اکثر اوقات کې استقبال پیدا کوي دلته دا دغه قاعده جاری ده ځکه دلته
فعل مضارع د دائما استقبال پیدا کوي. دا خو خلاص ولا اوس د قواعد ترکیب کول یعنی د ان شرطیه د جملې ترکیب کول ا ترکیب برته وکي ش فکر ورته کوا ترکیب ته دي. ان شرطیه جازمه تنصرف فعل معلوم تنصرف فعل مضارع سره د ضمیر مرفوع متصل بارزه دا فعل معلوم متعدی دا واو ضمیر محلا مرفوع فاعل مضمر بارز د پاره د تنصرف فعل لفظی علیها مفرد منصرف صحیح منصوب لفظا فاعراب بالحرکت سره د مفعول به صریح د پاره تنصرف فعل تنصرف فعل سره د خپل فاعل او سره د خپل مفعول به جمله فعلیه خبریه د فعل شرط ينصر فعل مضارع صحیح د ضمیر مرفوع متصل بارز خالی مجزوم لفظا فعل معلوم متعدی یو ضمیر ستچ تعبیر په هو سره کول کیږي هغه محلا مرفوع فاعل مضمر باری فاعل مضمر مستتر جائز الاستعاره د پاره د فعل کوم ضمیر محلا منصوب مفعول به مضمر منصوب متصل د پاره د ينصر فعل سره د خپل فاعل او سره د خپل مفعول به جمله فعلیه خبریه د جزاء فعل شرط سره د خپل جزاء د جمله خبریه شرطیه. رازم دوئمه جمله ته ان حفظت السبق فيجزيك الله دا جمله ده د سره خبري شروع کوم حرف جازم کم دي حرف جازم لفظ ان دي پس نامه یادیش ان شرطیه په نامه عمل یې اوس محلی دي ک لفظي دي عمل چې دی په د فعل ماضی کې چې دی هغه محلی دی او په هغه مضارع کې چې جزاء د حالت لفظي دی. اوس پښتنه ده چې په دغه فعل مضارع کې دی عمل کړی دی کنه یا دلته عمل نه دی کړی. تاسو څه فکر کوئ ما کستا په یادي په ما درته ویلی و مالته چې د فعل مضارع حالت د جزم معلومه یې نو هغه وخت دی کچيري پر دې باندې حرف جازم داخل او حالت د جزم دی هو ما د قواعد د ان شته او قواعد ته بنظر کوي. اوس منو دل تراس د یجزي خو حالت د جزم دی ځکه ان په سر کې راغلي دي نو دلته دغه یجزي ته جزم ور کړی دی یا جزم نه دی ور کړی ولې نه دی ور کړی ځکه دا د فعل مضارع په اقسام کې دوهم قسم معطل یا اید کې چیرې جزم ور کړی و باید د لام کلمات چې یاد د حذف شوی وای وس نه د حذف ګوري د ما پښتنه ته شپ فکر کوي چې دا ځای دس او دغه چا بکوالی مکوې چې دا ځای شپ زین کې راس ارورس خو نه ویل کیږي دا ګوري یو پښتنه می داده چې تا ویل کچې د یو فعل مضارع سره عامل راغلی او جازم دلته د فعل مضارع حالت د جزم دی د هغه د فعل مضارع راغلی د عامل راغلی د جازم چې ان دی ان خو په دوه جملو داخلي دوه جملو ته د جزم ورکی نو دا نه دي چې حالت د جزم اوس د څه پښتنه کوم چې دغه یجزي خو هغه د جازم راغلی دی اوس دغه ان شرطیه د ته جزم ورکړی دی کنه دراتول چې یا نه دی ورکړی جزم دا ان نه دی ورکړی ولی علامه او نشانه امراتویل و دغه یجزي خو د فعل مضارع په اقسام کې ګوره دوام قسم دی دوام قسم خو معتلی یا دی په دوام قسم کې علامات د جزم چې و هغه یا حذف کول و د لام کلمې حذف کول و نو کومه د لام کلمات تللې ده ګوري جزم یې نه دی ورکړي اوس پښتنه کوم پښتنه به داد نو دا جزم ولې نه ورکړي خو باید د څه وای په یجزي کله دا جزم ولې نه ورکړي دا پښتنه دلته چې دلته جزم جائز دی ځکه موږ په مخته قاعده کې دا د ان شرطیه په قاعده کې دا سی ویلو کچیر د ان شرطیه د لپاره فعل شرط ماضی و او جزاء فعل مضارع و په دا وخت په فعل مضارع کې چې جزم ورکی دا جوازم دی ګوره دلته قاعده موږ هغه قاعده را توای وای کدا ان شرطیه جزم ورکی کې نه ورکی د خوښه ده نفس چې د بل سوال د حمز دا کړل سوال در باندې کیش چې دا غیجزی ته چې دا ان جزم نه ورکی دا به قطعا نه ورکی توای یا دسی وای چې یجزي جزم ورکه ام سیدی که جزم ورنکه ام سیدی نو اوغه خبره به درته ثابته سوی د فعل مضارع په اجرا کې مال کچيري جازم پر داخل وو دلته د فعل مضارع حالت ته جزم یقیني موایه بلکې ورسه د فعل مضارع په قاعده ته د ان شرطیه قاعده ته ورس کچيري په قاعده کې د ځای ته پیدا کی چې جزم ورکول جائز و او دته جزم نور کړي چې دلای چې فعل مضارع حرف جازم دی باندې داخلي مجزوم مدني لکه دا مثال فیجزیک الله رازو دته دا ان په څو جملو داخلي شي ان پر دوه جملو باندې داخلي شي او دغه چې دی دلته یو جمله کمه ده بل کمه یو جمله حفظ سبق بل جمله فیجزیک الله په ترکیب کې چې تراسه دغه حفظ سبق دا ته فعل شرط وایي یجزیک الله دا ته جزاء وایي دا په کومه قاعده دا په قاعده موږ ویلو موږ د ان شرطیه په قاعده کې اوله قاعده دا ده چې ان شرطیه پر دوه جملو باندې داخلي اوله جمله فعلیه خبره ده فعل شرط بلل کېږي دوه جمله ورته جزاء عاشه د جزاء راوړل ته واجب دي کنه
په جزایه و په جزایه راوړه په څلورو ځایو کې چې دلته ستا په هغو ځایو کې دا هغه ځای نه دی نو لازمي نه شوله فیجزیک الله او دا دلته ستا ځکه دا جمله دعایه ده دعایت را بسو د قواعد اجرات اوله قاعده اختصاص تر مطلقي جملې فعلی شرطیه پورې لري دا قاعده دلته جاری ده څنګه جاری سول دا قاعده خو جاری ده څنګه جاری سول او تداسي جاری سول چې دا حافظ ته سبق دا می پیل شرط کی اته لیکلي دي په هغه قاعده کې دوه شان در شو ودلې دي یو دا دی چې هغه پیل شرط په د همیش لپاره پیل سیسو بل دا د چې اول د سره چې متصل ده ته په پیل شرط وای دا بل ته په جزا وای ګوري هغه پیل شرط د همیش لپاره پیل دی او په دوه جملو داخلي اول ته په پیل شرط وای او حافظ ته سبق پیل شرط دی یجزیک الله دا چې شم د جزا هم ده دا می د اولی قاعده په باره کې سوال وایا قصه دومره قاعده دوه شاخه لري اول شاخ در هغه جملې شرطیه پر اختصاص لري چې شرط او جزا دواړه فعل مضارع دلته د اول شاخ نه دی جاری شوی ځکه شرط او جزا دواړه فعل مضارع نه دي او دوهم شاخ اختصاص راغه جملې شرطیه پر لري چې شرط یې یوازې فعل مضارع نو دلته هم دا نه دی جاری شوی ځکه دلته شرط فعل مضارع نه دلته شرط فعل ماضي ده ورې دوامه قاعده نه را لګل سره او دریمه قاعده اول شاخ اختصاص راغه جملې شرطیه پر لري چې شرط یې فعل ماضي جزا فعل مضارع دلته د اول شاخ جاری شوی ځکه شرط فعل ماضي ده جزا فعل مضارع ده دا اول شاخ شرط فعل ماضي جزاء فعل مضارع وای او دوهم شاخ اختصاص راغه جملې شرطیه پورې لري چې شرط یې فعل جهد وي جزاء فعل مضارع وي دلته دا شاخ نه دی جاری شوی ځکه دلته شرط فعل ماضي ده فعل جهد نه دی او څلورمه قاعده اختصاص هغه جملې شرطیه پورې لري چې شرط او جزاء دواړه فعل ماضي وي دلته هم دا قاعده نه جاری شوی ځکه دلته شرط او جزاء دواړه فعل مضارع نه دي او پنځمه قاعده اختصاص مطلقي جملې شرطیه پورې لري او کچيره مدخول دغه فعل مضارع او استقبال دائما پیدا کوي او کماضي او په اکثر اوقات کې استقبال پیدا کوي دلته ما مدخول چې فعل ماضي ده هغه په اکثر اوقات کې استقبال پیدا کوي او په مضارع کې به دائما استقبال پیدا کوي یو جمله لا وایو دغه جمله ته شرط فکر کوم دلته بل قاعده درشیم يجوز تقديم المفعول على الفاعل ان لم تخف اللبس دا شي جمله ده ګوره يجوز تقديم المفعول على الفاعل ان لم تخف اللبس دا شي جمله زوایم دلته اجرا کوم بر بیا سوال کوم جواب ور کوم قاعده درشیم سوال کوم جواب ور کوم قاعده درشیم ګوري اوله خبره حروف جوازم په دازه کې څو دانې دي په دا جمله کې حرف جازم دوه دانې دي یو لفظ ان دی یو لفظ لم دی د دغلم کار خو اسانه دی دا خو لمی جازمه دی پر یو پیل داخليږي پیل مضارع ته جزم ورکي دلته لم تخفي دا غلم و د پیل مضارع ته جزم ورکړي دي علامه د جزم یې چی ده هغه علامه د جزم یې د لام کلمې د حرکت حذف دی د لام کلمې د حرکت حذف کول دغه علامه د جزم د لام کلمې د حرکت و دا لام کلمه د یا دلته عین کلمه حذف شو دا د قانون په خاطر دلته چې دا کم زیر راغلی دي چې نوشته دي لم تخفل لبس تاخذ التقاء ساکنین په خاطر زیر اصل کې لم تخف نو برد سی ویل کې دی عبارت لم تخفل لبس لم تخفل لبس د سی عبارت دی لم تخفي چې کې برخونو غلط سو لم تخفل لبس د استوري باندې لیکل کیږي اشر ان تبراس دا ان چې د کوم حروف څخه دي دا د حروف جوازم څخه دي حروف جوازم څخه دي پر څو جملو داخلي دا پر دوه جملو باندې داخلي پر دوه جملو داخلي اوس ورته ګور یو جمله کومه ده یو جمله لم تخف اللبس دي او بل جمله چې د مقدمه شوی ده يجوز تقديم المفعول على الفاعل دا سیسو اوس نو سرازو د پای جزائیه خبره په پریږده راسه سلریمي خبرې ته د قواعد اجرا راس شوای اوله قاعده چې دا هغه اختصاص مطلقي جملې شرطیه پورې لري دا هم جمله شرطیه ده دومره قاعده اوله قاعده تر مطلقي جملې شرطیه پورې اختصاص لري اوس نو دا یو خبره زده کومه جمله چې د ان ورسته راغله ده هم هغه جمله پیل شرط دی د پاره د ان یقینا هم هغه جمله پیل شرط دی د پاره د ان یقینا اوس نو ورته وګوره کچيري تر دغه پیل شرط ورسته
بل جمله ول لکه په مخکنی امثله وکي دا ځکه فکرې کله دا پیل شرط ورسته بل جمله ول په داغه جمله کې په داغه ترکیب کې نو هغه ورستنی جمله جزاء لکه هغه مخکنی مثالونه ان تنصروا الله ينصركم او کچيري تر داغه این شرطیه د پیل شرط ورسته بل جمله نه و نو ورته وګوره د مخ کې بنو جمله یې هغه د مخ کې کومه جمله چې ده دلته نو بیا دوه رقمه ترکیب کیش یو ترکیب دا دی چې هغه مخکنی جمله چې تر این مخ کې د هغه جزاء وبوله مقدمه یو ترکیب دا دی داغه این شرطیه سره د خپل پیل شرط مؤخر ک هغه مخکنی جمله ولر جزاء ک لکه اپیسه کې به ترکیب راته وکی وای نو يجوز فعل معلوم يجوز فعل مضارع صحيح د ضمیر مرفوع متصل بارز خالی مرفوع لفظا في اعراب بالحركات سره د فعل معلوم تقديم مضاف اضافه معنوي سره المفعول مفرد منصرف صحيح مجرور لفظا في اعراب بالحركات سره مضاف الیه د پاره د مضاف چې تقدیم دی تقدیم مضاف سره د خپل مضاف الیه مفرد منصرف صحيح مرفوع لفظا في اعراب بالحركات سره د فاعل د پاره د يجوز فعل على جار الفاعل مفرد منصرف صحيح مجرور لفظا في اعراب بالحركات سره د مجرور د پاره د جار چې اعلی دی على جار سره د خپل مجرور محلا منصوب ظرف لغوه د پاره د يجوز فعل سره د خپل فاعل او سره د خپل ظرف لغوه جمله فعلیه خبریه جزائی مقدم په دانه مې دیږي ان شرطیه جازمه لم جازمه جهدیه تخف فعل مضارع صحیح د ضمیر مرفوع متصل بارز خالی مجزوم لفظا د فعل معلوم متعدی یو ضمیر ست تعبیر په انت سره کول کیږي هغه محلا مرفوع فاعل مضمر مستتر واجب الاستعاره د پاره د تخفل اللبس مفرد منصرف صحیح منصوب لفظا په اعراب بالحرکت سره د مفعول به د پاره تخفل سره د خپل فاعل او سره د خپل مفعول به دا مدخول د پاره د لم سره د خپل مدخوله جمله فعلیه خبریه دا به فعل شرط د پاره د ان سره د خپل فعل شرط او سره د خپل جزای مقدمه جمله خبریه شرطیه ګوري دوام ترکیب بیا داسې کیږي چې داغه جمله دې خو ته چپسي ګوري دوام ترکیب بیا داسې کیږي داغه قاعده خود دسی و جمله خود داسې ده چې د کلمې د شرط وروسته متصل جمله ده هغه شرطیه بولم د همیشه لپاره د جملې شرطیه وروسته جمله نسته د ان مخ کې جمله راغله دغه د ان مخ کې جمله په خپل ځان کې ترکیب وکي دا به د جملې مشروطه په نامه سره یاد کی زبر داسې غټ ترکیب درته وکم هغه به تمامه ترکیب خافي صاحب مخ کې وکي دسی بوای مثلا يجوز تقديم المفعول على الفاعل فعل سره د خپل فاعل او ظرف لغوه جمله فعليه خبريه مشروطه هغه یو جمله چې د لره شرط ورکول سوی داغه ان سره د خپل ورستنی فعل ان سره د خپل فعل شرطه دا به شرط سي د پاره د مشروطه جمله مشروطه جمله سره د خپل شرطیه جمله دا به جمله فعلیه مشروطه وو په دغه ترکیب باندې به دغه ان د پاره چې کومه جزا ده دا حذف شوه ده دا حذف شوی ده ولی حذف شوی ده ځکه هغه مشروطه جمله پر دغه جزا دلالت وکړي نو لہذا بر هغه جزا ده دغه ان سبلار نو دا دوه ترکیب دي نو اوله قاعده خداس ولا واحد ما قاعده دوه قاعده دوه شاخه لري اول شاخه اتصال تر هغه جمله شرطیه پوری لري چې شرط او جزاء دواړه فعل مضارع دلته دا قاعده نه ده جاری شوی ځکه شرط او جزاء دواړه فعل مضارع نه ده شرط چې دی هغه فعل جهد دی ویني و دا په هغه تقدیر وایم چې دغه یجوزو تقدیم المفعول دا جزاء مقدمه کم بر دا قاعده په جاری کوم بر وایم دا نه ده جاری وجه دا ده چې هغه شرط فعل جهد دی دوم شاخ اتصال تر هغه جمله شرطیه پوری لري چې شرط یې یوازې فعل مضارع دلته هم دا قاعده نه ده جاری شوی ځکه شرط فعل مضارع نه دغه فعل جهد دی او درېمه قاعده اول شاخ اختصاص تر هغه جمله شرطیه پوری لري چې شرط فعل ماضی وي جزاء فعل مضارع وي دلته دا قاعده نه ده جاری شوی ځکه شرط فعل ماضی نه ده
او دوم شاخ اختصاص در هغه جملې شرطیه پورې لري چې شرط یې فعل جهت وي جزا فعل مضارع دلته دا شاخ جاری شوی دی ځکه شرط یې فعل جهت دی او جزا فعل مضارع ده. بیا دا په هغه تقدیر چې دا جزای مقدمه کې وای په دا جزا کې عمل کول جائز دي کې وکي کنه د نه دي کړي هغه دی یجوزو مرفوع ویل کیږي کچېر دی عمل وکي باید د څه ویل شي یجوز هغه لام هغه عین کلمه حذف کیږي د التقاء ساکنین په خاطر. څلورمه قاعده اختصاص تر هغه جملې شرطیه پورې لري چې شرط او جزا دواړه فعل ماضي وي دلته دا نه ده جاري شوی ځکه شرط او جزا دواړه فعل ماضي نه دي. پنځمه قاعده اختصاص تر مطلقې جملې شرطیه پورې لري دلته دا قاعده جاري شوې ده خو په مضارع کې استقبال دائما پیدا کوي په ماضي کې په اکثر اوقاتو کې استقبال پیدا کوي.